تاسو وګورئ په رنګ باندې خو حضرت بلال رضی الله عنه ډیر تور دی. دا یو غلام دی، یو حبشي غلام دی، خپل زندگی و دین ته وقف کړله. الله تعالی څومره غټ مقام ورکړی دی چې کله د معراج په شپه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جنت کې ګرځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و مخته د یو چا د پښو ټکاری دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ملائکو څخه پوښتنه وکړه چې دا پښو ټکاری د چا دی زما و مخته؟ هغه په جواب کې ورته وایي چې دا حضرت بلال دی. ګوره حضرت بلال په فرش باندې ګرځي، حضرت بلال پر مځکه باندې ګرځي، لیکن د ده د پښو ټکاری محمد رسول الله د معراج په شپه باندې په جنت کې اوري. دا په دې خاطر باندې خپل زندگی و دین ته وقف کړله. الله تعالی دومره غټ مقام ورکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې له دې سفر څخه رالی، بیا له حضرت بلال څخه پوښتنه کوي چې ای بلاله، تا ته الله تعالی دومره غټ مقام درکړی، دا ته کوم عمل کوې؟ حضرت بلال ورته وایي نور خو مې داسې عمل نه دی کړی چې کله مې ایمان راوړی دی تر هغه ورسته د دې یوه عمل زه ډېره پابندي کوم. هغه داسې زه په اوداسه باندې ګرځم، بې اودسه نه یم ګرځېدلی. او دویم عمل مې دا دی چې کله مسجد ته داخل سم 2 رکاته نفل کوم. دې ته تحیة المسجد ویل کېږي. نو الله تعالی ته د ده دغه 2 رکاته نفل دومره محبوب دی چې الله تعالی دومره غټ مقام ورکړی چې دی په مځکه باندې ګرځي، محمد رسول الله په جنت کې د پښو ټکاری اوري. ګوره دا یو حبشي غلام دی، دا په رنګ باندې ډیر تور دی. تر ایمان راوړلو وروسته پر ده باندې ډیر تکلیفونه راغلي دي.